د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت نمخ کې الله تعالی بلا د دنیا کې تیر کړي دي او هغه ته الله تعالی انبیا را لېږلو خو موږ قرآن کې د هغه مخکینو امتونو واقعات اورو چې الله تعالی په مختلفو عذابونو باندې وهلو او بیا چې کله د هغه عذاب علت او وجه وګوري چې الله عذاب ولې راوستو نو هر یو قوم کې یو علت او یو وجه وا چا د انبیاء توهین وکړه علاقې نه وستل چا چې کم دینو بدفعلی شروع کړه دغه شان دي چا په ناپ او تول کې کمی او زیاتې شروع کو چا پردې قافلې او مسلمانان او دغه شان دي عوام الناس په لارو کې لوټل شروع کړل بهر کیف یو وجه الله به دغه مخصوص وجه د وجنه الله پاغو باندې عذاب راوست او هلاک پې کړل بیا منګر خپل معاشري ته وکتل نو کم خلق چې الله د کوم اسباب په وجه باندې هلاک کړو نو هغه تمام اسباب موږ پرې معاشره کې ولیدل قوم لوط چې الله په کوم سبب باندې هلاک کړو هغه معاشره کې موجود دي عادیان سمودیان چې الله په کوم سبب باندې هلاک کړل هغه په علاقه کې موجود دي کم تجار او کم خلق چې د شعیب علیه السلام هغه امت کې الله تعالی هلاک کړل هغه پرې امت کې هم موجود دي زمونږ ذهن ته یو خبر رااله چې رب په یو سبب باندې هغه خلق ته هلاک کړل هغه اسباب خو نن زمونږ پرې معاشره کې موجود دي او کله چې هغه یو سبب او یو ګناه خلکو اختیار کړه رب بیا ځمکې برداشت داغو نشو کولی ډیر خلک په خکته باندې راخ کودل لکه قارون وغیره رب ځمکې بیا برداشت نشو کولی په خپل املا باندې هغه خلک نشو زغملی هغه خلکو باندې ځمکې جټکې راوستې او زلزلې راوستې رب څه وجه ده چې نن هغه زلزلې رکاو دي الان کې هغه ټول فسادات پرې امت کې او پرې خلکو معاشره کې بیا هم دی رب هغه خلک بیا هواګانو برداشت نه کړل هوا دغه خلک نشو برداشت کولی دغه خلک پورته کړل هواګانو کې او بیا ځمکې له راواچول رب بیا وریځ هم دا خلک نشو برداشت کولی اسمان هم نشو برداشت کولی په هغو باندې د پاسه نه کاڼې هم راوورېدل او وریځ اوبه هم چې دی نو دا په ښکته باندې را وبهولې د نوح علیه السلام قوم الله په دغه سیلاب کې هلاک رب بیا جبرائیل هم دا خلک برداشت نه کړل سو قومونو باندې جبرائیل چغه واله د هغې خلکو زړونه چې کمدیانو پټاو کړه وی چول بیا جبرائیل چې کمدیانو نه برداشت کول قوم لوطي د خپل د وزر په یو سوکه باندې اوچت که بره او د هغه ځای نه ښکته چې دی نو دا راولټه که ربه بیا دغه اوبو او دغه سمندرونه هم برداشت ونه که فرعون او دغه قوم چې کمدیانو هلاک ربه دا څه وجه کیدی شي په دې کې راز سره چې مخکینو اقوامو کې به یو ګناه عام شو رب تا به هلاک کړل خپل مخلوقات به د هغو طرف ته متوجه کړل د ځمکې په مخ باندې منګه یو کمزوری غونته کې مخلوق نو چې هغې ته ماشي وی هغه ماشو کې هم دومره غیرت او جرت راغی چې داسې قوم به زه په مخ د ځمکې باندې پرې ندم کم چې زما د رب مقابلې ته راوځي کم چې د یو نبي چې کم دی نه مخالفت کوي هغه ماشوم هغه قوم هلاک کړه ماشوم په غیرت او جذبه کې رالل بیا رب موږ د هغوی یو سبب ته وکتل دی خوا موږ خپلې معاشرې ته ګورو د یو قوم ګناه رالو پرې معاشره کې ګورو پرې معاشره کې هغه موجود دی وس دا تمام اسباب چې موجود دي په کار خدا و چې ځمکې زلزله هم شروع کړې وې جبرائیل چغه هم وهلی وې وریځې اوبه هم راورولې وې دغه شان دی چې کوم دی جبرائیل دا معاشره او دا علاقه پورته کړی هم وې سمندر هم چې کوم دی په خپل طغیان او سرکشي کې راغلی وې د هغې سره چې کوم دی نو ماشي هم را پورته شوی حشرات الارض دا انسانان دا نوې پرېښودی څنګه چې د اور باران د شعیب علیه السلام په خلکو باندې وشو په کار داره چې نن د نور هم سکروټې ښکته راورولې وې رب بیا هم موږ معاشرې ته ګورو څه تبدیلي تا را نوسته کم نور چې د مخکینو خلکو له په خدمت باندې لګولی و سحر موږ ګورو فکس په هغه ټیم باندې نور راوخیږي رفتار هم په هغې طریقې سره دی
په خپل ټیم باندې نور پریوزي منګ سپوږمۍ ته وکتل شاهد د دین سازاب خطه چې کم دینو راووريږي سپوږمۍ هم په خپل ټیم باندې راوخته په خپل ټیم باندې پریوته منګ وی شاهد عذاب الله د شپې او د ورځې په شکل کې راولي منګ ورځې ته وکتل په خپل ټیم رااله په خپل ټیم باندې شپوم چې کم دینو رااله منګ سمندرونو ته وکتل هغه شان د انسان خدمت کوي عین د سمندر په ملا باندې کشتی او جاز کې را خلق به ګناه کوي سمندر بیا هم تابع دی د جاز یو چت کړي کړه دی انسان په زړه کې کمزې الته ور رسي منګ هوا طرف ته وکتل چې دغه هوا خډیر خلق هلاک کړو لوی لوی تنی د خلکو پورته کړو زمکه له راواچولې هغه په زمکه باندې دغه سرونه او جسمونه دا پټاو کړل منګ بیا هم هوا طرف ته وکتل هغه هم د الله تعالی د حکم تابع ده درې انسان په خدمت کې وسوم لګیا را برف فضا کې پجاس کې بدا انسان گناہ کوي هوا بیا هم درې خادمه را کمزه انسان غواړي الته ور رسي درې خبر شاته راز سره وجه چیرینو دا سره یو طرف ته مشهور وجه مونږ ولیدا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا را الله جزئی طور پر امت باندې زی په زی سزاګانې راولي مکمل طور باندې بالکلیا الله دا امت نه هلاک کوي خو بل طرف تم زمون ذهن کې یو خلاف راتوا چې رب د دې بل وجه بسي کله چې مونږ وکتل یو طرف ته مونږ بازار طرف ته ورالو دا الله د حکم خلاف ورزي کیږي مونږ بازار طرف ته ورالو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت خلق رخپود لاندې کړی مونږ وکتل د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هغه صادر چې کندنو زنانه غرسول لري مونږ وکتل مکمل د قران او د رسول الله مبارک دا سنت چې کندنو خلاف ورزي شروع ده بیا خو چې مونږ کله رالو زه په زیداسي مدارس ته مونږ ورالو د غرونو پرې سرونو کې لکه څنګه ما تاسو ته وی نن د علماء محفل کثیر تعداد کې لول مشایخ دل تناسي مونږ راسي زینو تورالو نبی اعظم زین ته هغه جواب چې کم دینو راغې الله تعالی دی انسان ته پرې زین کې جواب خطه ور واچو انسان تاب انور تکتل تاب استور او سپوږمۍ تکتل تاوی اسمان وسم په موږ د پاسه چته زمکه وسم چې کم دی نو دا زلزلہ نه راولي داغه وجه هم دغه علما دي داغه وجه هم دا طلبا دي داغه وجه هم دا مدارس دي د مدارسو کې دغه ماشومان په خپل وړو وړو شونډو باندې د هغه کلام تلاوت کوي کوم چې الله تعالی رحمت للعالمین باندې زمکی طرف ته دا چې کم دینو را نازل کړي کله چې ردی تلاوت شوري سحر خلق ودره دیو د قران اوازونه محله کې پورته کړي دي د شپې خلق ودره ماشومان بچی چې کم دی د دې سترګې پټيږي مخامخ قران طرف ته جټکوي او بیا را پاسي بیا هم چې کم دی نو دا پاک او مقدس کلام تلاوت کوي مسلمان یو طرف ته هتا قتل عذاب ولی ناراضي بل طرف ته پاک او مقدس بچي او دغه علما چې ردی فتنو په دور کې په دې مادي دور کې چې کم دی ځان د دنیا نه رانغښته لري یو جماعت په ګډ کې ناشته ماشومان بچي راوستري چې بچي ردی فتنو په دور کې انسان چې کم دی نو دنیا دا اختیار کړی را موت تاب دغه کلام د پاره زندگی وقف کو زبتا ته سبق هم بچه 23 د کوا کله چې زدکې نو داسې د درس او تدریس ماحول بلګي داسې مدرسې بلګي مسلمان یو طرف ته خطبه بازار توراله بل طرف ته جمعات ته نه ورغله مدرسې ته نه ورغله دا دنیا که محفوظ ده عذاب که ناراضي دا د علماء مدرسو د طلباو چې کم دینو برکت ته نو زمونږ زین ته چې کوم اعتراض راغلو نن منګه خبره زدکړه چې دا مدرسې او دا طلبا دا علماء زمونږ د معاشري د حفاظت د پاره الله تعالی لوی ذریعہ او سبب ګرځول لري ما چې کوم آیات سمخ کې مختصر تلاوت کو الله د قران عظمت بیانوي کچر ترا قران منګه په یو غر باندې نازل کړي هغه غرب د الله د یری د وجنا ریزری زشو الله قران په غر باندې نازل نکړ بلکې تاسو به کتلی خانه کعبه دنیا کې مقدس زیره الله دغه 25 باندې هم قران نازل نکړ الله کا نازل کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ظلم مبارک باندې نازل کړي د دینه پته ولګیرا چې دنیا کې غر نه مضبوط دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلو
او بیا چې کله د رسول الله مبارک په زړه باندې الله قرآن نازل ک نه د هغې نه پس د نبي علیه الصلاة والسلام په واسطې سره د دې مسلمانانو زړونو طرف ته قرآن دا منتقل شو. پته ولګېده د دې مسلمان زړه دا د یو غر نه هم مضبوط دی، دا د یو مضبوط ګټ نه هم چې کوم دی نو مضبوط دی. ځکه د قرآن برداشت چې کوم دی نه دې زړه وکړه. د هغې نه پس چې کوم دی نو موږ وکتل چې کله یو مقدس شی یو قیمتي څیزي او دا په کم ظرف او لوښي کې کېښودی شي نو څنګه چې د هغه مقدس څیز خلک عزت کوي همدغه شانتې د هغه لوښي هم خلک عزت کوي. زرګرانو دکانونو کې به تاسو لیدلي سونه یو قیمتي څیز دی، د هغې سونې خلک قدر او د هغې خیال ساتي. زرګر سړی د هغې ډېر زیات خیال ساتي. د هغې سونې دپاره زبردست چې کوم دی نو ظروف تیار کړي، لوښي تیار کړي. هغه لوښي ته وګورئ ته به وایې سونه دومره قیمتي او خوند نه کوي لکه دا لوښی چې څومره په هنر سره تیار شوی دی. ولې چې په دغه لوښي کې دننه کمه سونه ده، دا سونه قیمتي ده، د هغې لپاره لوښی قیمتي تیار شوی. په هغه بهترین لوښي کې هغه سونه پرته او بیا چې په کومه شیشه کې هغه شیشه هم چې کوم دی نو زرګر محفوظ کړي هغې طرف ته دروازه د بهر سیډه نه دننه چې کوم ځای دی ناست د هغې طرف یې ورته دروازه لګولي. او بیا چې کله دغه شیشه او دا شوکیس په کم دکان کې پروتي زرګر عام دکاندار دی چې مونځ له ځي دی دکان داسې پرېږدي، دی که بهر 50 وځي دکان داسې پرېږدي، زرګر دکان داسې نه پرېږدي. ځکه دې کې دننه یو شوکیس دی، په هغه شوکیس کې دننه یو لوښی پروت دی، په هغه لوښي کې دننه سونه پرته ده. دی هغه دکان ته مضبوطه تاله ولګوي. که چېرته دا لوی مارکیټ په هغې یو محافظ وګرځئ. دې پورې ما خبره کوله الله چې کله دنیا ته قرآن راولېږه د قرآن اصل مسکن چې کوم دی دا د نبي علیه الصلاة والسلام زړه مبارک د رسول الله مبارک په واسطې سره د دې مسکن او ځای چې دی دا د مسلمانانو زړونه دي. بهر اوراقو ته خو وروسته منتقل شو، صفحو ته خو وروسته منتقل شو. پته ولګېده چې د دې ځای الله چې کوم ځای کې قرآن یې ښودی د نبي علیه الصلاة والسلام او د هغه د امتیانو زړونه دي. نو څنګه ما سونه قیمتي ده د هغې سره لوښي هم قیمتي شو، د هغې لوښي هم خلک احترام کوي. چېرته به چا دا نه لیدلي چې چا د زرګر د دکان نه د هغه سونې دپاره کم لوښی تیار دی هغه لوښی راغستی زرګره ماله دا لوښی راکه په دې باندې څه کوې ته خو زرګر نه یي زیوړم کور کې چې کوم دی د ماشومانو ګندګي په دې لوښي کې دا مونږ ډیران طرف ته غورځو خلک به خاندي دا خو د سونې دپاره جوړ شوی دا خو یو ډېر محترم لوښی دی. همدغه شانتې قرآن قیمتي کتاب دی، قرآن اعلی کتاب دی. الله د نبي علیه الصلاة والسلام په زړه باندې نازل که د رسول الله مبارک زړه د دې لپاره لوښی وګرځېد. د رسول الله مبارک په واسطې سره د مسلمانانو زړونو طرف ته الله قرآن منتقل که د مسلمانانو زړونه په دې سره قیمتي وګرځېدل. د قیمتي څیز چې کله خلک حفاظت کوي د لوښي هم حفاظت کوي، لوښي هم چاته څوک بهر داسې نه پرېږدي. د دې مسلمان زړه قرآن چې کوم دی نو دا محفوظ کو ځکه په دې مسلمان په زړه باندې عذاب د الله نه راځي. زه صرف دې پورې خبره کوم چې مسلمان خدا سوچ کو چې مخکینو قومونو د هلاکت لپاره چې کوم وجوهات او اسباب هغه پر قوم کې موجود دي وسه وجه کېدای شي چې په دې عذاب نه راځي. موږ وایو مدارس موجود دي، موږ وایو قرآن موجود دی، مسلمان هم محفوظ کړي، معاشره هم بهر چې کوم دی نو محفوظ کړي. ځکه پر یې مسلمان باندې د مسلمان په علاقو باندې الله مکمل طور باندې عذابونه نه رالیږي. نو د مسلمان زړه هم چې کوم دی نو محفوظ، بیا دا زړه پر جسم کې دننه لګېدلی دا جسم هم د مسلمان محفوظ دی. دا خو د انسان داخلي بدن شو، په دې بدن باندې کوم دی نو عذاب نه راځي. موږ وی دا خبره خو صحیح ده ټیک شو، بیا د مسلمان په جسم دی مکمل طور باندې عذاب نه راځي. د دې جسم نه بهر د مسلمان دکان هم موجود دی. الله هغه دکانونه خو تباه کولی شي که نه ځکه هلته د مسلمان زړه خو نشته. د دې مسلمان باغات موجود دي، الله هغې باندې هم عذاب خو راوستی شي که نه بیا دا ولې محفوظ دي. د دې مسلمان نور چې کوم دی مال او اسباب دي بیا داسې شي چې کوم دی نو محفوظ کړي دي. موږ وایو ځکه بهر معاشره کې مدارس موجود دي، د هغې مدارس د وجه نه الله چې کوم دی نو دا محفوظ کړي. ځکه موږ خو وکتل چې دنیا کې د ټولو نه اولنی لوښی د ټولو نه اولنی کور او مسکن د قرآن دپاره
دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام په واسطه سره د مسلمانانو زړونه وګرځیدل خو موږ چې کله بهر خارجي دنیا ته وکتل کله چې قرآن په صفحو کې ولیکلی شو وس دغه زړه چې بهر صفحو کې قرآن ولیکلی شو وس دا په کم ځای کې پروت دی د دغه صفحو دپاره بهر ظرف کم ځای دی وس دا مسلمان چې د قرآن درس او تدریس کوي د هغې دپاره لوښی کم ځای دی یو خو د انسان په جسم کې د انسان زړه د انسان د جسم نه بهر موږ چې کله وکتل دا قرآن چې کله ولیکلی شو د دې دا صحیفې په کم ځای کې پرتې دي د دې درس او تدریس په کم ځای کې کېږي موږ وکتل هغه صرف او صرف چې کم دی نو مدارس دي نه موږ ذهن ته بله خبر راله څنګه چې د انسان په جسم کې دا د زړه چې کم قدر دی او د زړه چې کمه مرتبه ده همدغه شان یو د بهر د معاشري زړه دی د انسان زړه دی یو بهر د معاشري زړه دی بهر د معاشري زړه چې کم دی نو دا دیني مدرسې دي ځکه د انسان په زړه کې قرآن د انسان جسم یې محفوظ کړو بهر د معاشري زړه چې کم دی هغه مدارس دي ځکه هغې کې قرآن دی نو که انسان دا علاقت نه چې کم دی نو دا الله تعالی محفوظ کړي د عذاب نه محفوظ کړي زړه کې قرآن دی دننه بهر معاشره کې الله د عذاب نه محفوظ کړي را د معاشرې په زړه کې یعنې مدرسو کې چې کم دی نو قرآن دی نن موږ ته پته ولګېده چې دا دیني مدرسې دا د الله تعالی څومره لوی نعمت دی د دې په وجه باندې الله دا معاشره محفوظ کړې ده زما ستا ذهن ته چې کوم ښکار راغلی و ربه ته بیا ولې عذاب نه راولې نور بیا هم زمونږ په ډیوټۍ باندې تا لګولی دی څنګه چې زمونږ نه مخکې خلکو له ډیوټي کوله نن موږ له هم کوي سمندر هم ډیوټي کوي شپه ورځ هم ډیوټي کوي وریځې هم ټیم په ټیم بارانونه کوي وجه سره بهر کې د الله د طرف نه بزبان حال دی مسلمان ته جواب میلاو شو مسلمان یو د قرآن مسکن ستا په جسم کې دن لري ستا زړه دی هغې کې څه نه څه قرآن موجود دی د هر مسلمان یو د قرآن مسکن بهر په معاشره کې دینی مدارس موجود دي د هغې مدرسو کمال دی د قرآن وجره ځکه زه خپل عذابونه دې طرف ته چې کوم دی نو نه متوجه کوم نو دا دینی مدرسې د الله د طرف نه لوی نعمت دی او بیا تاسو وګورئ چې دینی مدرسې معاشره کې څومره لوی حیثیت لري مې د انسان په جسم کې زړه دی هم بهر د معاشرې په دې جسم کې یو زړه دا د مدرسې په شکل کې دی من کله جسم طرف ته وکتو زړه چې کوم دی په دې جسم کې نور کارونه هم کوي د قرآن د محفوظ کولو نه علاوه د دې انسان دا جسم په دغه زړه باندې چې کوم دی نو قایم دی ځکه که انسان د جسم نه منګ خپه کټ کو دا انسان بیا هم ژوندی پاتې کېدی شي د دې انسان د جسم نه د دې انسان سترګه ځای شوه انسان بیا هم قایم پاتې کېدی شي د دې انسان لاس کټ کا دی بیا هم قایم پاتې کېدی شي خو د دې انسان د زړه یو والون کا بند شو در زړه چې کوم دی نو بیکاره شو در تمام جسم چې کوم دی د دې نه روح پرواز وکړي د دې انسان جسم بیا ژوندی نه وي همدغه شانتې کېدی شي یو معاشره کې به اسپتال نه وي خلق بیا هم گزاره کولی شي یو معاشره کې به سکون نه وي بیا هم ستان ایمان پرواز نه کوي یو ځای کې به نور سہولیات نه وي بیا هم معاشره د مسلمان کېدی شي خو کم ځای نه چې مدرسه اوچته شوه کم ځای نه قرآن اوچت شو کم ځای کې درس او تدریس نشي کېدی هلته مسلمان صرف په نوم باندې مسلماني ځکه دا دیني مدرسې او دغه اسلام د یو بل سره لازم ملزوم شی دی څنګه چې ستا جسم له د انسان دا زړه چې کوم دی نو اینه ورکوي سر وای ما ته اینه پکار ده زړه وای دا والا خپې وای ما ته اینه پکار ده زړه وای دا والا نور د جسم اعضاو ته اینه پکاري زړه چې کوم دی نو اینه سپلای کوي موږ ته معاشره کې موږ ته ضرورت د خپل ایمان د بقا لپاره د یو حافظ ضرورت د یو قاری ضرورت د یو عالم ضرورت د یو صوفي ضرورت د یو متقی او مبلغ ضرورت منګوي دا ضرورتونه به معاشرې ته څوک پوره کوي جسم ته خو یې نه دغه زړه پوره کړي اوس د دې معاشرې زړه کم ځای موږ وګورو چې دا ټول سہولیات موږ ته دا مکمل کی منگ تر جماعت تپار حافظم مہیا کی تراو د پارا حافظم مہیا کی زما پچیتا د قرآن خود پارا قاریو مخی ما تر دینی مسلو خود د پارا یو علیمہ مفتیو مخی زما پیسلو قاضیو مخی زما چې کم دے
د دنه اصلاح د جسم کولو دپاره ما ته یو صوفي پکار دی چې ما د الله سره یو ځای کی، ما د الله سره ملګری کی، ما ته راسي یو صوفي پکار دی. موږ وی جسم کې خو زړه بهر معاشره کې موږ راسي زړه کم ځای وګورو چې دا سهولیات موږ ته په یو ځای باندې دا چې کم دی نو مهیا کی. موږ مدرسې طرف ته ورالو، مدرسې موږ ته قاری هم مهیا کو. موږ وی د یو حافظ ضرورت دی، مدرسې حافظ عمره کو. موږ وی د یو صوفي ضرورت دی زما اصلاح کی، ما د الله سره یو ځای کی. موږ ته مدرسې وی دا والا، موږ وی د یو شیخ الحدیث ضرورت دی، مدرسې والا. موږ وی د یو قاری ضرورت دی، مدرسې وی دا والا. موږ ته پته ولګی را موږ بدن کې جسم کې چې کم دی نو دننه سلو د جسم تمام ضرورتونه پوره کړل. زمونږ معاشره کې ضرورتونه که پوره کړل دا دغه دینی مدرسې پوره کړل. پته ولګی را کم حیثیت د مسلمان په جسم کې د یو انسان په جسم کې دا د زړه دی اوم هغه حیثیت چې کم دی بهر په معاشره کې د معاشرې دپاره چې کم دی نو دا د مدرسې دی. او بیا تاسو اوس د مدرسې حیثیت وپېژنده. د انسان په جسم کې قیمتي سیز دار انسان زړه دی. انسان که په خپه باندې زخم راشي دی کور کې تړلی شي، خو که د سینه له خوږېدل شروع کړي نو دی ډایرکټ ځان ډاکټر ته وررسوي. ځکه زما د بدن لویه سرمایه زړه چې کوم دی نو دا بې ځایه نه شي. د دغه زړه دپاره دا انسان په لکونو روپۍ خرچ کوي، خو چې ته پته لري چې زما د تمام بدن دا قیمتوب دا صرف په زړه باندې دی. مسلمان به چې کوم دی معاشره کې هم دغه شانتې د خپلې مدرسې دفاع کوي، خپله مدرسه باندې به داسې خرچ کوي، خپله مدرسې چې کوم دی دې ته به خپل بچي مهیا کوي. د هغې په شانتې لکه څنګه چې د خپل زړه چې کوم دی نو دفاع کوي او د خپل زړه چې خیال ساتي داسې به زمونږ د معاشرې د زړه خیال ساتي، د دې مدرسې به هم چې کوم دی نو خیال ساتي. کله کله زمونږ ذهن کې دا راشي موږ په مدرسه باندې احسان کوو، ما مدرسې له کلاسونه جوړ کړل، ما مدرسې له استاذ ونیو، ما مدرسې له بچی وقف کو، ما مدرسې له خرچه ورکړه. زم مدرسه باندې احسان مه کوه، په خپل ځان باندې احسان وکړه، خپل زړه باندې احسان کوه چې ستا ټول جسم د دې د وجې نه قایم دی. دې مدرسې احسان په ځان باندې ومنه، ستا ټول ایمان ستا ټوله معاشره که دینداره ده د دې مدرسې په وجه باندې چې کوم دی نو دینداره ده. او دا خبر ذهن کې یاد ساتئ. زه دا خبره د دې لپاره کومه نن دا خبرې ته زه ځکه مجبوره شوم، یو بهر د معاشرې او د مسلمان د دشمن چې کوم دی نو تصور او نظریه ده، یو به د مسلمان سوچ او فکري بهر معاشرې ته چې کله پته ولګېده، بهر چې کوم دی نو کفري طاقتونو ته پته ولګېده چې ټول کمال دا د مسلمان نه دا د دینی مدرسو دی. زما په خلاف که په مسلمان کې ایمان دا چې کوم دی جرأت او غیرت پیدا کیږي دا د مدرسو کمال دی. دا الله رحمتونه کړه مسلمان په سر باندې نن موجود دي، دا د مدرسو کمال دی. تاسو خپلې مدرسې ته وګورئ، که دا مدرسه دلته کې نه وې دا علما او مشایخ دا به دلته نه وګورئ، دا د څه شي د وجې نه دلته رالل، صرف او صرف د دې مدرسې د وجې نه رالل. نن د مختلفو ځایونو نه به دلته خلک راغلی، دا خلک د څه وجې نه رالل؟ که دا مدرسه نه وې دا خلک به نه و. نن که ستاسو بچو دلته حفظ وکړو، قرآن چې کوم دی نو ووې الله د هغې په علومو سره منور کړل، دا د مدرسې کمال دی. نن د دغې طلباو سره د الله د رحمت پرشتې او ګپ او ګباندې ګرځي، د دې علماو سره ګرځي. نن ستاسو دې ځای ته دې غونډۍ ته راختل د ملایکو نزول په دې ځای باندې دا د مدرسې برکات دي. کله چې اغیارو ته پته ولګېده یو طرف ته طالب علم دی د هغه سره د رحمت پرشتې هم دی، بل طرف ته علما دي د هغو سره د رحمت پرشتې هم دي. په دغې خلکو باندې زمونږ چې کوم دی نو اثر نه رسي، په دغې خلکو زمونږ قابو مشکله ده، ځکه د دې سره قرآن دی، مدارس دي، علما دي او طلبا دي. دغې خلکو حربي استعمال کړی چې د دغې مسلمانانو نفرت موږ د مدارسو نه پیدا کو. دغه طالب علم د دنه کرکه چې کوم دی نو معاشره وکړي، دغه عالم خلکو ته چې کوم دی نو بدنام کو. ما دا خبره ذهن کې یاد ساتئ، دا خبره د زړه په غوږو سره واورئ. یو د هغې خلکو زمونږ ذهن جوړول دي، موږ به د هغې خلکو سره په حق کې ها نه میلاو. موږ دغه علما به خپل سر تاجونه، دا طلبا به خپل سر تاجونه، موږ به دا سوچ کو نن که زما معاشره محفوظ ده را د دیو چې کوم دی نو برکت
محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.